بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. الكلمة لفظ وزع لمعنى مفردا مفرد مفرد، وهي منحصرة في ثلاثة أقسام: اسم وفعل وحرف، لأنها إما أن لا تدل على معنى في نفسها وهو الحرف، أو تدل على معنى في نفسها ويقترن معناها بأحد الأزمنة الثلاثة وهو الفعل، أو تدل على معنى في نفسها ولم يقترن معناها به وهو الاسم. فحد الاسم كلمة تدل على معنى في نفسها غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة، أعني الماضي والحال والاستقبال كرجل وعلم، وعلامته صحة الإخبار عنه نحو زيد قائم، والإضافة نحو غلام زيد، ودخول لام التعريف كالرجل، والجر والتنوين نحو زيد، والتثنية والجمع والنعت والتصغير والنداء، فإن كل هذه خواص الاسم. پرون سبق کې منګه دا الکلمة لفظ وزع لمعنى مفردا مفرد دا ویلو چې پاره کې منګه کلمه د کلمې تعریف ویلو او پای کې منګه په الکلمتو کې لول الف لام په باره کې خبره کړو چې دا به کوم الف لام ده. بیا دا کلمون من خبره کړو چې کلمون ستو یو کلمې ته کلمه ولي وي دا غي وجه تسمیه ویلی با، او په اخره کې دا تا دا تا کم تا دا نو دی باره کې من خبره تر کړو. بیا منګه د لفظون خبر وکړه چې لفظ ته وي وزع ته وي معنا د سشي اراده کول کې د معنا وي، او د ترکیب په اعتبار سره دا مفردن مفردین مفردون د سشي جوړیږي. د بلندو الفاظو کې دا چې مفردون شي دا د لفظون د لپاره صفت ته او موصوف صفت اعراب وي. کدا مجرور شي نه د معنا د لپاره چې دا صفت ته او مانن به موصوف یا دا ولا صفت ته. بیا دا اعتراض دی په موصوف صفت اعراب یې ونه نو معنا اسم مقصور دی بلې اعراب تقدیری دی. او کچر دا مفردن شي دا په وضع کې د هو ضمیر نه حال وي، د هو نائب فاعل نه بحال وي د ضمیر نه، او دا ذل حال سره خپل حال نه دا نائب فاعل وي. بیا د دې نه خووي وهي منحصره فی ثلاثه اقسام. د دې نه د کلمې درې قسمونه بیانې چې کلمه چې کم ته تعریف وکړو چې دا کته سو په یاد باندې یالو نو تاسو په ډیر اسانه لفظ وزع لمعنى مفرد. د دې نه بیا اقوا د کلمې اقسام بیانې چې د کلمې دا کلمه په درې اقسامو کې راګیره ده. کلمه په درې اقسامو کې راګیره ده. ما ته فکر ده یو اسم ده بل فعل ده بل حرف ده. اسم فعل او حرف. وس دا وی کنه چې لکه دا خبره تا وکړه چې دا کلمه په درې قسمونو کې راګیره ده نو د دې وجه مونږ ته بیان کا، د دې دلیل مونږ ته بیان کا. بوښوي نو لکه دا حصر ویل کېږي راګیرول ده. حصر څه ته ویل کېږي؟ وس د دې راګیرول وجه سره لکه موږ وایو کلمه درې قسمونه دي، اسم ده فعل ده حرف ده. نو د دې وجه سره چې ته وایې چې دا تا کلمه تا په درې قسمونو کې راګیره کړې ده د دې دلیل څه شی دی؟ نو کم دلیل چې بیانېږي ته دلیل الحصر ویل کېږي یا وجه الحصر ورته ویل کېږي. نو وجه حصر د کلمه په درې قسمونو کې دې څه راګیره ده کنه چې کلمه به خالی نه د دوه حالونه یا په خپل معنی باندې په خپل دلالت کوي بذات خود دلالت کوي، یا تاسو په یک دور کتابونو کې ویلي چې کلمه به خالی نه دوه حال نه یا په خپل معنی مستقل باندې دلالت کوي. معنی مستقل ټکی ویلو پروس کړ کنه ها څه ها د معنی مستقل مطلب دا دی چې د په خپل باندې غلفظ کله ظاهر شکل ویل شي نو پدې کې بیا بل معنی ته بل خبر ته ضرورت نه غوسره په مطلب باندې پويږي. یعنی بغیر د بل کلمې د ملاویدونه بغیر د بل لفظ د ملاویدونه د خپل معنی ور کوي دې ته معنی مستقل وای. څورته وای معنی مستقل. نو بعضی دي چې په خپل معنی باندې دلالت کوي، بعضی دي کلی چې په خپل معنی مستقل ورکولو کې چاته محتاج نه. پوښوي نه دا مطلب دی معنی مستقل چې لکه کله دغه لفظ تا وې نو یا به دا په خپل معنی ورکولو کې چاته محتاج وي یا بنوي محتاج. که محتاج نو دا حرف ته لکه زوی مې کې باندې نه پوره نو دا اوس خپل معنی نه ورکوي. او چې کله دا تا لفظ وي نو په خپل معنی ورکولو کې دا بل کلمې ته محتاج دی. لکه زوی مې په سکول کې ها د منګورې نه د سیدو پورې
جو اوس دا د نه او پورې او د دې نه مخکې بل ټکی ولګو جو اوس معنا مطلب په ذهن کې راغی نو دا لفظ بخالی نه کلمه بخالی نه د درو حالونه د دوو حالونه یا په خپل معنی ور کولو کې چاته محتاج وي یا په خپل معنی ور کولو کې چاته محتاج نه نو که په خپل معنی ور کولو کې چاته محتاج نه وو که په خپل معنی ور کولو کې چاته محتاج وو نو دا بیا حرف ده سره حرف ده دې څه ویل کېږي حرف او کدا کلمه د سوا چې په خپل معنی ور کولو کې چاته محتاج نه و یعنی مطلب دا کنه چې کله تا دا وې نو ستا په ذهن کې راغی او مطلب واضح کېدو لکه ما وې ګلاس نو چې ګلاس کله تا ووري نو ستا ذهن کې داسې یو شکل لاغی چې رزي وي یا به د پلاستیک وي یا به د شیشې وي یا به د سټیل وي او پای کې اوبه چې دا دقیقه خلک به وبس کی دا شان د مارکیټ دا وې نو ستا ذهن کې داسې قسم یو څیز راغی دا شان د ما وې چې راځه بازار ته زما نو دا زما چې تا وې نو لکه مطلب دا چې لکه د دې چې پر خپل باندې روان یو دا به ذهن کې دا راځي نو دا معنا دې ته ویل کې ما ونی به کم څه د دین اراده کول کې د معنا وای نو کله فزه چې په خپل معنا ور کولو کې چاته محتاج نه وو نو بیا به د دوه حال نه خالی نه وي یا به کې د دریو زمانونو یو زمانه مونږ لګي یا بنه مونږ لګي کله کې د دریو زمانونو زمانه مونږ لګي د جدا فعل له او د دریو زمانونو په زمانه مونږ لګي د جدا اسم ده پوښوي ها لکه دوست مې زید عمر بکر نو تا ته څوک داسې شي ویل چې ته زید یو اته ته چې پرون کنن کا سبا کسا خو چې ته یې راځه مدرسې ته زما مدرسې ته زما نو تا ته څوک دا تاسو کولای شي چې لکه نن سي که سبا سي قبل وځي که پرون ته لې کس چلې پوهې به باندې ها نو چې د ما دغه پکې وي خپل معنی ور کولو کې چاته محتاجه یي دې د سوې حرف او خپل معنی ور کولو کې چاته محتاج نو او بیا دوه حال نه بخالي یا په درو زمانه یا بني کدرو زمانونه په زمانه وا زور ته وي او که زمانه په نه ونه بیا ورته سوې دا وجه د حاصل یو پیژندل ها بلندو الفاظو کې څنګه را چې کلمه بخالی نه د دوه حالونه یا په خپل معنی ور کولو کې چاته محتاج وي یا بني که په خپل معنی ور کولو کې چاته محتاج او جدا سره حرف ده اگر په خپل معنی ور کولو کې چاته محتاج نه وو نو بیا به د دوه حال نه خالی نه وي یا په زمانه وي یا په که زمانه په کې و نو څه ورته او کنه په کې بیا ورته سو دا یاد شو وګوره اوس کتاب ته دا پوره وهي منحصره في ثلاثه اقسام او دا کلمه منحصره ده راګیر شوی ده فی ثلاثه اقسام بدری قسمونو کې دا کلمه راګیر شوی ده بدری قسمونو کې اسم و فعل و حرف چې هغه یو اسم دی بل فعل دی او بل سره حرف دی یاد شي اسم و فعل و حرف مرفوع ویل یا مجرور ویل یا مرفوع ویل کدا منګه مجرور وایو نو بدی صورت کې بادا د ثلاثه اقسام النبا بدل وی د ثلاثه اقسام النبا سوي ترکیب څنګه کوما واو استنافیه هي ضمیر نوم سره هي ضمیر مرفوع منفصل مبتدا ضمیر مرفوع منفصل منحصره اسم فاعل هي ضمیر پکې فاعل فی حرف جر ثلاثه مضاف اقسام مضاف الیه یا ممیز ضمیر مضاف سره خپل مضاف الینا دا مبدل منه څه شو اسم معطوف علیه و حرف فعل معطوف اول و حرف معطوف ثانی معطوف علیه سره خپل ځانو معطوفات نه بدل شو د مبدل منه د بدل اعراب وی کنه ها نو دا ګوره فی ثلاثه اقسام مجرور د اسم و فعل و حرف هم مجرور شو پوه شو به معنی په دې باندې پوه شو او ویم ترکیب درې راځي چې اسم و فعل و حرف ویل شي نو بیا به دې ترکیب دې څه کوچ وهي منحصره فی ثلاثه اقسام دا فی ثلاثه اقسام جار مجرور متعلق په منحصره پورې دا خبر چې یو مبتدا خبر جمله اسمیه خبره دا ختم شو بیا به موږ وایو احدها اسم وثانيها فعل وثالثها حرف چې د کلمې درې قسمونه دي احدها دا به موږ په اسم نمخ کې محذوف راو باسو
چې احدها مرکب اضافي مبتدا محذوفه او اسم ولا سره خبر ده مبتدا سره خپل خبر نه جمله اسمیه خبریه معطوف علیه واو عرفیت الثانیها فعل او دم دغه شان ترکیب د مبتدا خبر معطوف اول او ثالث وا حرف هغه پوه شو به معنی خود دې کې وای دا مجرور ګرځول ډیر زیات غوړه دي د مرفوع نه ځکه چې ته مرفوع دار او باز مرفوع ګرځې نو دې لپاره وتا وای چې مبتدا محذوف ده او اس عام او د بل صورت کې به محذوف راوستل نشته نو چې محذوف راوستل به نشته نو لہذا دغه اسانه ده پوه شو به معنی وهي منعسره سمانه شولا کلمه راګیره شوې ده فی ثلاثه اقسام چې درې قسمونه کم دي اسم وفعل وحرف لانها وزدتنا دا وجد حصر بیانای سبیانای وجد حصر وجد حصر معنی څه ده چې لکه تم دې ودې چې خبره وکا چې تا دا خبر ذکر کړل چې د کلمې درې قسمونه دي دا کلمه په درې قسمونو کې راګیره ده نو کلمه په درې قسمونو کې ولې راګیره ده کلمه په پنځه قسمونو کې ولې نه راګیره کلمه په دوه قسمونو کې ولې نه راګیره چې په دریو کې راګیره ده نو چې په ذهن کې د دغه صورتونه راځي د قدرې ویلي انها زکه بشک دا کلمه د دې لپاره لام تعلیل دی لپاره چې بشک دا کلمه چې دا اما الله تدل على معنى في نفسها یا بدا دلالت نه کوي بخپل الحمدلله بذات خود بخپل معنی باندې فی نفسها بذات خود وای بخپل باندې بخپل معنی باندې دلالت نه کوي بخپل معنی باندې دلالت مطلب دا دی کنه چې سو پوری وسره بل ټکه یو ځای شوی نه نو خپل معنی نه ور کوي پوه شئ علی معنی لا تدل یا بدا دلالت نه کوي بخپل معنی باندې بذات خود فی نفسها معنی سره بذات خود یا مستقل بذات خود معنی سره یعنی په معنی ور کولو کې بچاته محتاجه نه نو دا کو اما الله تدل علی معنی یا بدلالت نه کوي په معنی باندې کوم چې بدی کې موجود ده یعنی بدی کې چې کوم معنی موجود ده په معنی ور کولو کې بدا دلالت نه کوي یعنی بل کلمې ته محتاج وي نو کده سی وا هو الحرف نو سره حرف ته او تدل دا ټول تدل او یقترنا تدل دا ټول دي نه دا منصوب دي د ان د وجنه ان لا تدل ان او تدل على معنى في نفسها یا په خپل معنی باندې بدات خود دلالت کوي دا کلمه بده په خپل معنی باندې بدات خود نو چې په خپل معنی باندې دلالت کوي نو بیا سو صورتونه دي وا ويقترن معناها باحد الازمنه الثلاثه او مقترن وي یوزوی مقترن معنی یوزوی معنی لري بدریو زمانو کې په یو زمانی سره زمانی سوري درې کم دي نو که په خپل معنی باندې دلالت کوو او د دریو زمانونو په زمانہ ملصق و یوزه او بګه او هو الفعل نو دې ته څه لګيږي او تدل على معنى في نفسها یا بدا کلمه دې چې په خپل معنی باندې او بدا خود دلالت کوي هو لم يقترن معناها به خود دې دا معنی به یوزه نه وي په دریو زمانو کې په یو زمانه سره نو چې نه وي هو الاسم دا سره قسم ده فحد الاسم وزدې زینا دا فصیحیه نه فصنا فصیحیه فصیحیه دې ته ویل کېږي چې دلالت کوي په شرط محذوف باندې چې دلالت کوي په شرط محذوف باندې اند لګي شرط پښوره شرط دار اذا بينا دلیل الحصر وکله چې منګه دلیل الحصر بیان کو نو فحد الاسم وز اسم تعریف دار حد ویلېږي کی تعریف ته پرون می ویلو کنه دا استاد بابل ورس چې یو محدود ده محدود او معرف د چا چې تعریف کولېږي کې ته معرف وای او محدود ورته وای او د سبب ذریعه سره چګي هغه دا معرف وای تعریف ورته وای او حد ورته وای حد هغه پوښتنه به نه باندې هغه به نه پوښتنه ها وزه دې کې خبره ده چې لکه رورې مخکې تا ماته دا خبر وکړه کنه چې کلمه په درې قسمه ده وجه حصر دی بیان کړل نو بای باندې موږ پوه شو کنه وس جدا وس د اسم تعریف ولیکې د فعل تعریف ولیکې او د حرف تعریف ولیکې نو هغه وای کنه چې لکه هر څړې استاد په شان قابل نه کنه باید کسان خو دې چې په دغه باندې پوه شي دلیل حصر بیان کو نو په دلیل حصر کې د کلمې د درې قسمونه راګر شول او د دین د تعریفونو پته مو لګیدله
او بعضو پکې زموږ په شان دي لالاګاني نو هغه ته جدا وضاحت پکاري چې هغه د اسم تعریف کړه دا د فعل دا د حرف دا چې ته دوکه پینې شي نو د هر یو تعریف جدا ذکر کوي مخکې دغه تعریف چې کم ذکر شو کنه دغه تعریف د سنوي پکې نشته لري او دوباره مستقل دغه ذکر کوي چې راکم پکې زموږ په شان لالاګان دي جدا پکې پوښي نو فحد الاسم د اسم تعریف دا ده د اسم تعریف دا ده کلمه داسی کلمه تدل چې دلالت کوي علی معنی په داسې معنی باندې فی نفسها چې په دې په ذات کې موجود وي یعنی بذات خود په خپل معنی باندې دلالت کوي غیر مقترن باحد الازمنه الثلاثه او دغه بدریو او نوی په وزدا بدریو زمانو کې په یو زمانه سره چې نوی په وس بدریو زمانو کې په یو زمانه سره ادرې زمانه کم دي نو اعنی الماضی اعنی معنا دا رہے یعنی زقص کوم داغه یعنی موږ جو یعنی مطلب دا دی چې لکه دا سړی چې کوم وای نو انا یعنی د مقصد دا دی دا نو بریکټ کې چې سلی کلی کنه نو یعنی مطلب څه دی یعنی دا سړی قصد کوي لکه چې دا کومه خبره لیکلی دا ګرانه ده نو په بریکټ کې داغي ترجمه دا یو ځای کې موږ یعنی دې مطلب دا دی نو دلته کو خدای په خپل باندې خبره کوي اعنی یعنی زما مقصد الماضی والحال والاستقبال ماضی حال او استقبال دی ماضی حال استقبال په دې باندې ما زبر زګه وي چې دا اعنی د بارا مفعول به جوړیږي کرجل وعلم لك رجل شو او علم شو نو اس پدې کې موږ ته د اسم تعریف کو ما ته وګورئ د اسم تعریف سره کلمه تدل على معنى في نفسها غیر مقترن باحد الازمنه دا کته پر عربی دیت کو جو آسان بھی دیتا کلمه تدل على معنى في نفسها غیر مقترن باحد الازمنه او کته سو پښتو کې یاد کو کپ اردو کې یاد کو کپ هر جبه کې خو شی یادول مقصود دي نو کپ هر جبه کې خو لکه په عربی کې به تاسو فائدہ ډیر زیاته کلمه تدل على معنى في نفسها غیر مقترن باحد الازمنه الثلاثه یعنی دا اسم هاي کلمې ته لګيږي چې په خپل معنی باندې بذات خود دلالت کوي او د دریو زمانونو په زمانہ په وسنوي وس دادا چې بدی هر تعریف کې لګما تاسو وي چې کله حد وي نو هغه تعریف ته حد وی لګيږي چې هغه جامع معنی وي جامع معنی دا چې لګره دي څومره افراد وي هغه ټول ته شامل وي او د دین علاوه چې څومره هم معنی وي د دین علاوه ناغي لره من کوم کې وي هغه لره رسوي من کوم کې نو تعریف چې جامع معنی ګرځي هغه حل ګرځي چې کله ته پدې کې جنس او اصول بیان کې سبق بیان کې جنس معنا ته ویل کې چې خپل ټولو افراد ته شامل وي لکه پرون سبق کې چې موږ دغه د کلمتون ویلو چې د کلمې په تعریف کې لفظون و زیال معنا مفردین نن وی چې لفظون چې دا سره دا جنس تر ټولو الفاظ ته شامل دي الفاظ موضوعي او غیر موضوعي مبانی دي او که معانی دي او که حروف جاری کا ارسل نو دغه شان دي د اسم په تعریف کې دا کلمتون چې بلاوله کې ذکر کړه ده کلمتون تدل على معنى في نفسها نو دا کلمتون موصول دغه جنس ده دا ټول هر قسم کلمې ته داخل دي یعنی اسم ته هم داخل له او فعل ته هم داخل له او حرف ته هم داخل له دغه اسم ته هم کلمه وای کنه فعل ته هم کلمه وای کنه او حرف ته هم کلمه وای کنه نو تدل على معنى في نفسها چې وې چې خپل معنی باندې بدات خود دلالت کوي نو بده سره احتراز راغی دا حرف نه نو دا فصل اول شو څه شو ځکه چې حرف چې دا خپل معنی مستقل باندې دلالت نه کوي پوه شو به باندې یعنی حرف همیشه د برابر کلمې ته محتاج وي نو بده سره احتراز راغی دا حرف نه او غیر مقترن من احد الازمنه الثلاثه بدا فصل ثاني ده فدې سره د فعل وته ځکه فعل هم په خپل معنی مستقل دلالت کوي او اسم هم په خپل معنی مستقل دلالت کوي او فرق پکې دا دی چې اسم کې د دریو زمانونو زمانه نه مونږ لګيږي او په فعل کې د دریو زمانونو یاد بنشي ها و یک کلمتون بیا ورته وګورئ کلمتون دا اسم داسې کلمه ده تدل على معنى في نفسها چې دلالت کوي دا په داسې معنی باندې چې بدی کې دنه موجوده بادات خود په خپل معنی باندې غیر مقترن چې نه دا یو ځای شوی نه دا بیوست به احد الازمنه الثلاثه په دریو زمانو کې به زمانه سره اوس به اعتراض او جواب نه کوي و ډیر پهلونه پر تزوخه مګنه ډیر پهلونه پر توخه ما چې لکه هغه بفعل به تبع ورته فعل وې او د دریو زمانو کې زمانم نه لکه نعمه
فعل مدح نه ده، بئس فعل ذم نه ده، ساء فعل ذم نه ده، عسى فعل مقارب نه ده، نو تا ورته فعل ورته وې ته او د درو زمانونو په زمانہ نشته ده. یې لکه پوه شوې به باندې په دې باندې پوه شوې. ها دغه شانتي د اسم تعریف کې تا وې چې لکه اسم هغه ته ویل کېږي چې په خپل معنی مستقل باندې دلالت کوي او د درو زمانونو په زمانہ نه کړه. نو اسم فعل چې دی اسم فعل، نو اسم فعل په دې کو خلق د فعل دا ته لکه هيهات په معنا د بعوده فعل ماضي، نو هيهات خو اسم فعل شو او د درو زمانونو په زمانه موندل شو. الګه پوښوي یا ته ما اسم فعل به معنا د اکفف منشا، نو اکفف خو فعل امر ده، نو اسم ده او دغه پکې نشته ده داخل شو پکې اسماء افعال او دغه شان دي د فعل تعریف ته هم جامع معنی نشو چې ته چې په فعل کې بدري زمانه زمانی او په دیامه به سسا او حبه پدې کې بچلین دا دغه نه وي. الګه پوښوي به معنی ها ندی مطلب دا ده چې من وایو چې په دریو زمانونو په یو زمانہ په فعل کې نه مونډلې په اسم هغه ته ویل کېږي چې د دریو زمانونو په زمانہ نه مونډلې کېږي په اعتبار د وضع اول سره، په اعتبار دا وضع اول مطلب دا چې اول دا اسم جوړېدو نو په دې کې د دریو زمانونو زمانہ نه و، خو وروستو چې دا بیا په دویم وضع باندې استعمال شوی دی دویم په وضع ثاني سره په دې کې د دریو زمانونو زمانہ مونډلې کېږي یا نه مونډلې کېږي. نو دا اسم فعل چې دی د اصلي وضع په اعتبار سره د وضع اول په اعتبار سره خو بدی کې زمانه نشته لري، خو په وضع ثاني سره چې کله دغه لفظ لګي هيهات د اسم فعل مثال، نو هيهات چې کله اول وضع کېدو نو بدی کې د درو زمانونو زمانه نه و، خو چې کله د هيهات د اسم فعل د پاره وضع شو نو اوس پکې د درو زمانونو زمانه راغله. او دا نعمه بئس ساء حبه او عسى پدې کې د وضع اول په اعتبار سره د فعل معنی و، یعنی چې کله دا د فعل په تور باندې استعمال لو کله دا وضع شون د فعل معنی پکې و، خو چې کله د عسى د فعل مقارب د پاره او دغه شان د نعمه د فعل مدح د پاره بئس د فعل ذم د پاره ساء د فعل ذم د پاره کله دا په دې معنی کې د دې معنی د پاره وضع شول نو بیا پکې د درو زمانونو زمانه نه مونډلېږي. نو د وضع اول په اعتبار سره د وضع اول په اعتبار سره په درو زمان نو موږ چوي چې غیر مقترن به احد الازمنه الثلاثه چې د وضع اول په اعتبار سره په دا ټکي چې سره موږ لګو نو بیا به خبره زموږ برابر شي ولا سبق ختم لخوا چې د وضع اول په اعتبار سره به د وضع اول په اعتبار سره په درو زمانونو زمانه نه وي پیوس نو دا اسم دی، او که د وضع اول په اعتبار سره په درو زمانونو زمانه پیوس و نه به فعل نو که په وضع اول کې په درو زمانونو زمانه نه و او وروسته پکې و نو دای سره زمونږ کار نشته. وضع اول یو پیژنو یعنی اول چې کله لفظ وضع کیږي نو پای کې به درو زمانه زمانی نه په اسم کې، خو وروسته کبه بیا راځي دای سره زمونږ کار نشته نه. پوه شو به باندې وګورئ ده کلمه تدل على معنى في نفسها د اسم داسې کلمه ده چې دلالت کوي على معنى په داسې معنی باندې في نفسها چې په دې کې دنه موجود ده، یعنی خپل معنی مستقل بذات خود غیر مقترن باحد الازمنه الثلاثه چې نوی یو ځای شوی یا نوی پیوست د اصل وضع اول په اعتبار سره د اصل وضع په اعتبار سره باحد الازمنه الثلاثه درو زمانو کې یو زمانہ وې زمانه کم دي نه الماضی تیر شوی زمانه ته ماضی وي تیر الماضیه والحال حال موجوده زمانه ته وي بعض وګړي دا موجوده نه مني ځکه چې تاسو وی چې دا حال بګی نشته او تلره او استقبال راتلونکي زمانه ته وي کارجلین دا رجلین او علمین دا دې لپاره مثال نشول. اوس دې ته اقوا علامات بیانې پوره ده ها پوره ها تاسو به څه کوي تاسو نه امید کم دا اسم علامات ذکر کړی دي نه خو به تاسو به ځای کوي عمومیت کوي او دلته به سب موږ وجه وایو چې لکه دا دغه صيحه الاخبار عنهم دا ولې د اسم علامه ده او الف لام جرنده د اسم علامه ولې ده حرف جر ولې د اسم علامه ده تنوین ولې د اسم علامه ده او ان شاء الله وای نو نن سبق ګوره موږ څه چل وکړو موږ دا خو یو پرونه سبق موږ واړو پای کې موږ د کلمې تعریف کړو بیا موږ د کلمې قسمونه وې چې د کلمې څو قسمونه دي درې کم دي اسم فعل حرف اوس په دې کې موږ وجه د حصر بیان کړل دلیل حصر چې د کلمې درې قسمونه ولې دي
نو اول به موږ څنګه خبر شروع کوو چې دا کلمې درې قسمونه ذکر دي چې کلمه به خالی نه د دوه حالونه یو په خپل معنا بدانی بذات خود دلالت کوي یا به نه کوي که په خپل معنا باندې بذات خود دلالت نه کوي یعنی بل کلمې ته محتاج وو نه دا سوی حرف وي او که په خپل معنا ورکول کې چاته محتاج نه نو بیا به د دوه حال نه خالی نه وي یا و پکې زمانه وي یا پکې زمانہ نه وي که زمانہ پکې و جو سره او کنو پکې جو سره اسم دی بیا موږ د اسم تعریف وکړو په دې کې موږ دا وې چې تعریف ته معرف او حد وي او معرف او محدود د چا چې تعریف کول کېږي بیا موږ د اسم تعریف وکړو او دا یو مې چې د اسم تعریف مخکې د موږ په وجه حصر کې بیان کړو جدا مستقل ولیکه او فا کا مفاده فا فصیحیه صحیح ولا او په دې تعریف کې جنس او فصول کم دي او په دې باندې دغه اعتراض جواب د نعم بئس ساعه او دغه اسماء افعال یاد بشي وړه